بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالولید دوست یم د روخان پوهنتون ستوماتولوژي پوهنځي یو تن استاد. چون په زموږ د درس موضوع چې ده هغه ډیولپمنټل سټیجز اف اکلوژن دی، د اکلوژن د ډیولپمنټ سټیجز دی. دغه درس موضوع زموږ د 5م سیمستر اطفال ستوماتولوژي لپاره ده چې مخکې د دې نه هم موږ په نورو درسونو باندې بحث کړی وو. راځو ډیولپمنټل سټیجز اف اکلوژن. اکلوژن څه ته ویل کېږي؟ اکلوژن چې دی د ماسټیکاټوري سیستم یا د ژولو د سیستم د عضلاتو ترمنځ ارتباط یا اړیکې ته چې دی ته اکلوژن ویل کېږي. نو د دغه اکلوژن هغه ډیولپمنټ سټیجز چې دی د ودې او د نمو مختلف سټیجونه دی لري چې په څلورو سټیجونو کې د مطالعه کېږي. لومړی چې دی هغه پریډنټډ جا ریلیشنشپ دی. د هغه وخت څخه عبارت دی چې خوله کې غاښونه شتون ونه لري چې په دې باندې موږ بحث کړی وو. دویم ډیسیډس ډنټیشن پیریود دی. د هغه وخت څخه عبارت دی چې یوازې شیري غاښونه په خوله کې شتون لري. او دریم میکسډ یا ترانزیشنل پیریود دی. د دریم مرحله چې دا دی میکسډ شیري او دایمي دواړه ډول غاښونه په دې کې شتون لري. او څلورم چې دی هغه پرمننت ډنټیشن پیریود دی یا د دایمي غاښونو وخت دی. منګه په شیري غاښونو باندې او پریډنټډ جا ریلیشنشپ باندې په دې باندې موږ مخکې بحث کړی وو، خبرې ور باندې کړې وي. خو اوس زموږ د درس موضوع چې دا موږ چې بحث ور باندې کوو هغه په میکس ډنټیشن پیریود باندې به موږ بحث کوو چې میکس ډنټیشن پیریود کې یا ترانزیشنل پیریود کې د اکلوژن اعضاو ترمنځ اړیکه څه ډول وي. میکسډ ډنټیشن پیریود په دغه دوران کې یا په دغه وخت کې چې د 6 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې دوام کوي، شیري غاښونه او دایمي غاښونه دواړه انواع په دې کې شتون لري. چون موږ تاسو په یوګو په دې باندې چې دایمي غاښونه چې دي د یو تعداد د دایمي غاښونه دا شدي چې هغه خپل شیري ځایناستي لري او یو تعداد غاښونه د دایمي دا شدي چې هغه خپل شیري ځایناستي غاښونه نه لري. هغه شیري ځایناستي غاښونه چې هغه دایمي غاښونه چې هغه خپل شیري ځایناستي غاښونه لري هغه ته سکسیشنل ټیت ویل کېږي او هغه دایمي غاښونه چې هغه خپل د شیري ځایناستي نه لري هغه ته اکسیشنل ټیت ورته ویل کېږي. دغه پیریود چې دی د ته ترانزیشنل پیریود هم ورته ویل کېږي یا انتقالي پیریود ورته ویل کېږي چې شیري غاښونه ترانزیشنل پیریود یا انتقالي پیریود ورته ځکه ویل کېږي چې په دې کې شیري غاښونه په دایمي غاښونو باندې بدلیږي. نو د دې په لحاظ سره چې شیري غاښونه په دایمي غاښونو باندې بدلیږي دغه پیریود د دې ترانزیشن په اساس باندې په دریو مرحلو باندې ویشل کېږي چې وی فرست ترانزیشنل پیریود دی، دویمه انټر ترانزیشنل پیریود دی او انټر ترانزیشنل پیریود او دریمه چې دی سیکنډ ترانزیشنل پیریود دی. دغه درې پیریودونو کې دغه مرحله څنګه کېږي تر سره کېږي یا پای ته رسیږي. فرست ترانزیشنل پیریود چې دی په دې پیریود کې په دې فرست ترانزیشنل پیریود کې دوه کارونه تر سره کېږي. یو پکې ایمرجنس اف پرمننت فرست مولر او دویم چې دی ایکسچینج اف انسایزرز. یو پکې انسایزر غاښونه چینج کیږي، تبادله پکې صورت نیسي، شیري غاښونه په دایمي انسایزر باندې بدلیږي او بل دایمي اول مولر غاښ په دغه کې خروج کوي. چې دایمي اول مولر غاښ خروج د دې چې د په 6 کلنۍ کې تر سره کیږي، یعنی کله چې ماشوم د 6 کلونو شي نو لومړی دایمي مولر غاښ په دې کې خروج کوي او دغه لومړنی شیري مولر غاښ د خروج څخه وروسته چې دی 6 کلنۍ کې د خروج کوي او د دغه غاښ د خروج هغه وخت چې دی د فرست پرمننت مولر غاښ د دې لوکیشن د دې غاښ لوکیشن او د دې ریلیشنشپ چې دی ریلیشنشپ دا د ټرمینل پلانز پورې اړه لري. دا تر ټرمینل پلانز پورې اړه لري. په دې ډول باندې کچیرته دغه شیري غاښونه د ټرمینل پلان پورې اړه لري. په څه ډول باندې ټرمینل پلان پورې اړه لري؟ ټرمینل پلانز پورې داسې اړه لري کچیرته شیري غاښونه
هغه په فلش ټرمینل پلان کې قرار ولري. فلش ټرمینل پلان کې قرار ولري نو دایمي اول مولر غاښونه چې دی به په کلاس 1 اړیکه کې بدای خروج کوي او بیا بدای کلاس دای په ایج ټو ایج حالت کې بدای خروج کوي ایج ټو ایج او د کلاس 1 اړیکه به خپلوي. کچیرته دغه غاښونه چې دی په میزیل سټپ ټرمینل پلان کې شتون ولري نو دی به الریډي په کلاس 1 کې به د خروج کوي چې په راتلونکي کې به دا کلاس 3 اړیکه خپلوي او کچیرته دغه شیری دویم مولر غاښونه د په ډیسټل سټپ ټرمینل پلان کې شتون ولري نو غاښون نو دایمي اول مولر غاښونه چې دی دا به په کلاس 1 کې د کلاس 1 په اړیکه کې به خروج کوي او وروسته به د کلاس 2 په اړیکه کې به خروج کوي چې وروسته به کلاس 1 اړیکه خپلوي. یعنی د مولر غاښونو خروج چې دی لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ګورئ د مولر اول دایمي مولر غاښ خروج چې دی په دې ډول باندې کېږي چې د دې خروج سره د شیری غاښونو د ډیسټل سرفیس د شیری دوهم مولر غاښونو ډیسټل سرفیس تر موقعیت او اندازې پورې دی مربوط کېږي چې هغه په کوم حالت کې قرار لري. کچیرته دغه غاښونه چې دی په فلش ټرمینل پلان کې قرار لري دا غاښونه به ایج ټو ایج خروج کوي چې وروسته به کلاس 1 اړیکه خپلوي او کچیرته دا شیری مولر غاښونه چې دی شیری دوهم مولر غاښونه دا په میزل سټپ ټرمینل پلان کې قرار لري نو دای په کلاس 1 کې خروج کوي او د کلاس 3 اړیکه خپلوي او کچیرته شیری مولر غاښونه چې دی د په ډیسټل ټرمینل پلان کې قرار ولري نو دایمي اول مولر غاښونه دا په کلاس 1 کې به خروج کوي په کلاس 2 کې به خروج کوي او کلاس 1 اړیکه به بیرته خپلوي به. دویمه خبره په دې کې چې دا هغه په فرست ترانزیشنل پیریود کې هغه د انسیزر غاښونو تبادله ده. انسیزر غاښونه تبادله چې ده انسیزر غاښونه چې کله دایمي شیری غاښونه انسیزر چې دی انسیزر پرایمری انسیزر چې دی انسیزر پرایمری انسیزر دا سمال دی کوچنی دی او پرمننت انسیزر چې دی د لارج دی غټ دی. نو د دغلته غټ غاښونه چې دی غټ غاښونه په کومه فاصله کې ځای پر ځای کېږي یا ایجادېږي چې دغه فاصلې او د غاښونو ترمنځ تفاوت ته انسیزر لابیلیټي ورته ویل کېږي. انسیزر لابیلیټي د شیری انسیزر غاښونو د غورځېدو په اساس باندې اکسپولیشن په اساس باندې چې کومه فاصله رامنځته کیږي او دغه فاصله د دایمي مولر د دایمي انسیزر غاښونو په اساس باندې د بیرته نیول کیږي نو دغه ترمنځ یو تفاوت شتون لري چې دغه تفاوت ته انسیزر لابیلیټي ورته ویل کیږي چې انسیزر لابیلیټي چې دا په پورته جامه کې په اپر جامه کې 1 ملي متر پورې ده او په لاندې جامه کې یا په لوور جا کې چې دی 15 ملي متر پورې ده. اوس نو د بحث وړ موضوع په دې ځکه دا ده چې دغه لږه فاصله او غټ غاښونه چې دلته شتون لري په دې لږه فاصله کې د دومره غټ غاښونه یا د دومره فاصلې موجودیت دی ته د کوم ځای نه رامنځته کیږي د کومې لارې نه دی برابرېږي چې تر څو پورې د انسیزر دایمي غاښونه په دغه فاصله کې شتون ولري یا ځای پکې پیدا کی. د دې لپاره چې دغه سپیس دغه فاصله انسیزر لابیلیټي د منځ لاړه شي انسیزر لابیلیټي د محو شي نو څو خبرې په نظر کې نیول کېږي. لومړی سپیسډ ټیت دي غاښونه په نارمل ډول باندې شیری غاښونه د سپیس په اساس باندې په دوه برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سپیسډ دی او بل نان سپیسډ دی فاصله لرونکي او فاصله نه لرونکي غاښونه. نو سپیسډ چې دی په پورته جامه کې تقریبا 4 ملي متر په پورته جامه کې اپر جا د دوی د غاښونو ترمنځ 4 ملي متر فاصله شتون لري او د لاندې جامې د غاښونو ترمنځ چې دی د کې 3 ملي متر فاصله پکې شتون لري. نو دغه فاصلې ته موجودیت پر اساس باندې چې دی انسیزر لابیلیټي څنګه کیږي د منځ ختميږي. دویم انکریزډ انټر کانین
arch width. د انټر کنین د دواړو کنین غاښونو ترمنځ د غاښونو د قوس د طول چې د وایډ پراخواله ضخامت د دې چې د زیاتیږي او د دې د زیاتوالي پر اساس باندې د انسیزر لایبیلیټي د لپاره یا د دایمي انسیزر غاښونو د لپاره فاصله ایجادېږي چې تر څو پورې په دې ځای کې ځای پر ځای شي. دریم حالت چې دی هغه انکریزډ انټر canine arch length. د انټر canine arch length چې د دای زیاتیږي او څلورم حالت چې دی هغه د angulation دی change and angulation. په زاویه کې د دې تغییر راځي. په زاویه کې څه ډول تغییر راځي چې د شیری غاښونو چې د 150 درجه زاویه درلودونکي دي انسیزر غاښونه او دایمي غاښونه 130 درجه د زاویه درلودونکي دي چې دغه تغیرات دغه تحولات د دې سبب کیږي چې په غاښونو کې د دغه دایمي انسیزر غاښونو د ځای پر ځای کېدو لپاره زمينه برابر کړي. بل حالت چې دی په دې کې دویم حالت چې مونږه یادونه کوو هغه انټر ترانزیشنل پیریود دی. انټر ترانزیشنل پیریود د هغه وخت څخه عبارت دی د هغه مرحله څخه عبارت دی چې د شیری او دایمي غاښونو دواړه په دغه وخت کې شتون ولري او د دوه د فرست ترانزیشنل پیریود او د سیکنډ ترانزیشنل پیریود تر منځنۍ مرحله ده. داسې مرحله ده چې په دې کې کوم ترانزیشن یا کوم تغییر پکې نه تر سره کیږي کوم ترانزیشن پکې نه تر سره کیږي چې دا تقریبا د 8.5 څخه تر 8.5 کلنۍ پورې د عمره وخت لپاره د دوام کوي. دغه موده چې دا سټیبل ده ثابت ده په دې کې کوم تغییر پکې نه رامنځته کیږي کوم ترانزیشن پکې نه رامنځته کیږي مګر یو تغییر چې د یادول وړ دی په دغه وخت کې چې رامنځته کیږي هغه تغییر دا دی چې پرایمري غاښونه چې دي پرایمري غاښونه د اټریشن باندې اخته کیږي په اټریشن باندې اخته کیږي د دې په مورفولوژي کې تغییر رامنځته کیږي او دغه تغییر پر اساس باندې شیری غاښونه په ایکسفولیشن یا د هغې په غورځېدلو باندې اخته کیږي. بل حالت چې دی هغه سیکنډ ترانزیشنل پیریود دی. دریم حالت سیکنډ ترانزیشنل پیریود دی. د هغه وخت یا هغه مرحله څخه عبارت دی چې په دغه وخت کې په سیکنډ ترانزیشنل پیریود کې په دغه مرحله چې د 9 کلنۍ څخه تر 12 کلنۍ پورې دوام کوي یا ادامه پیدا کوي. په دوهمي ډول باندې په دې کې دوه کړنې پکې تر سره کېږي چې یو کړنه چې پکې دا هغه د کنین غاښونو سیکنډ ترانزیشنل پیریود کې یو پکې کنین غاښونه چې دي د پکې ایرپشن کوي ایکسچینج کیږي او واخی کنین غاښونه پکې ایکسچینج کیږي او د دې ترڅنګ پکې پریمولر غاښونه شیری مولرز د ایکسچینج کیږي په پریمولر غاښونو باندې تبادله کیږي. مولر غاښونه چې په پریمولر غاښونو باندې تبادله کیږي په دغه ځای کې د شیری د پرایمري مولر غاښونه جمع کنین غاښونه د دوی میزو ډیسټل د دغه غاښونو میزو ډیسټل لنت دی چې د زیات دی نظر څه شي ته نظر د یمی مولر غاښونو ته نظر پرمننت مولرز پلس کنین د دغه د میزوډیسټل لنت په اساس باندې دغه د هغې لنت چې دی د زیات دی د دې اندازه یا مقدار د دې چې دی د زیات اندازه کیږي چې دغه فاصله زیاتوالی ته لیوا سپیس اف نینس ورته ویل کیږي لیوا سپیس اف نینس ورته ویل کیږي.
دغه فاصله چې ده د زیاته ده. نو دغه زیاته فاصله د پاره چې ده به پراتلونکو کې د لاندې جامې چې دغه لیوا سپیس اف نینس چې ده په پورته جامه کې په اپر جامه کې تقریبا 1.8 ملي متر ده او په لاندې جامه کې په لوور جا کې چې ده د تقریبا چې 3 ملي متر ده. په دومره اندازې سره دغه تفاوت لري یا فاصله لري. نو لاندې جامې دغه تفاوت چې ده د اول پرمننت مولر چې ده د میزیل شفت کیږي. میزیل شفت په اساس باندې دغه فاصله کلوز کیږي یا پکې بنديږي. دویم حالت چې ده هغه د کنین ایکسچنج ده یا د کنین تبادله ده یا د کنین خروج ده. د کنین غاغ خروج چې ده د کنین غاغ د خروج په مرحله کې خپل د کنین غاغ د په اوبلیک ډول باندې دا ایرپشن کوي، خروج کوي او دغه خروج پر اساس باندې د یو قوه واردوي په البته په انسایزر غاخونو دغه غاخ چې د انسایزر غاخونو په روټ باندې په ریخو باندې فورس واردوي، یو قوه ور باندې واردوي او د انسایزر غاخونو روټس چې د میډیال طرف ته حرکت ورکوي، نږدې کوي سره. چون د دوی ریخي سره میډیال طرف ته ځي نو دغه انسایزر غاخونو د کراون حصہ چې دا به سره ډیسټل طرف ته ځي او دغه ډیسټل طرف حرکت پر اساس باندې به په دې غاخونو کې به یو ډول تغییر به پکې رامنځته کیږي چې دغه تغییر چې دی دغه تغییر د غاخونو ترمنځ اضافي فاصله موجودیت پر رامنځته کیږي چې دې ته براډ بیټ فینومینون هم ورته ویل کیږي. براډ بینټ فینومینون دا هم ورته ویل کیږي چې د لومړي ځل د پاره چې د براډ بینټ لوري په 1913 میلادي کال کې د تشریح شوی دی یا وړاندې شوی، نو ځکه هم دا مرته ویل کیږي. او د دې ترڅنګ په دغه دوران کې یا پر دغه وخت کې چې دی د غاخونو مل اکلوژن پکې رامنځته کیږي. مل اکلوژن د رامنځته کېدو پر اساس باندې نو دیتا اگلی ډاکلینګ سټیج هم ورته ویل کیږي. خو دغه حالت چې د بیرته د وخت په تیریدو سره خپل خکېږي، لکه څنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ کله چې کنین غا خروج کوي نو د کنین غا خروج د کراون برخه فشار چې د لیټرال غاخ پرېخه باندې واردېږي او لیټرال غاخ ریخه چې د سنټرال غاخ پرېخه باندې او د سنټرال او لیټرال غاخونو ریخه میډیل طرف ته ځي، کراونونه ډیسټل طرف ته ځي. نو دلته ډیسټیمیا رامنځته کیږي، فاصله د دوی ترمنځ رامنځته کیږي چې دغه فاصله یو بدرنګ اکلوژن رامنځته کوي، مل اکلوژن رامنځته کوي چې دغه مل اکلوژن ته اګلی ډکلیک سټیج هم ورته ویل کیږي او د براډ بینټ فینومینون په نوم سره هم یادېږي. نو هغه ځکه ورته ویل کیږي چې هغه کس په لومړي ځل باندې د تشریح کړي چې وروسته دی خپل خکېدونکی دی خپل خکېږي. دغه حالت د توجه څخه مو نړۍ مننه. د مونږ د نننی درس هغه ریفرنس چې دی هغه ټیکسټ بوک اف پیډیاټریک ډینټسټري 4th ایډیشن رائټر نیکل مروالي کله دی او بل پریکټس ان منیجمنت اف پیډوډنټیک دی. او د دې ترڅنګ چې تاسو په پښتو کې ګورئ د اطفال ستوماتولوژي درسي چپټر د 5م سیمستر د لپاره تاسو کولای شئ چې دا وګورئ. او د دې لپاره ک نننی درس کې تاسو سره کومه پښتنه وي د پښتنې د لپاره تاسو سره په نورو سلایډونو کې هم زموږ واتس اپ شمیره شریکه شوې ده. یو ځل به هم وایم 079 شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل پښتنې را سره شریک کړئ، هم د واتس اپ شمیرې د لاري او هم زنګ وهئ. د توجه څخه مو نړۍ مننه.